وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده حضرت ابي هريره رضي الله عنه روایت ده هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الفطره خمس طبعی امور دا پنځه دي. نو د فطرت مې درته پرون درې معناګانې ذکر کړې دي. اوله معنا دا مکان واجبه امور واجبه پنځه دي، لیکن دا توجیه کمزوري و ځکه په دې کې دا ټول امور واجب نه دي. دویمه معنا مې درته کړې و السنه القدیمه. دریمه معنا مې درته کړې و الاحکام العامه الشامله للملل كلها. په ټولو کې بهتره معنا څه ده چې د فطرت نه مراد امور طبيعي دي، یعنی طبيعي امور پنځه دي. که شریعت نه وي خلکو به په دې باندې عمل کولای. یو پکې الختان سنتګری ده، د سنتګری پرون پورا تفصیل شو د الله پاک په توفیق. دویمه مسأله چې د اول استحداد استعمال الحديد في حلق العانه. د چړې استعمالول په حلق د عانه کې. عانه بعض علما د دې معنا کوي زیر ناف، د نوم نه لاندې ویښته. نو د نوم نه لاندې ویښته د دې نه خلک په غلط فهمۍ کې مبتلا شي او فرمایي چې د نوم نه لاندې، نو د نوم نه لاندې ګیډه شروع کیږي تر یو ځای پورې چې اډوکې نه وي، تر دې ځای پورې ګیډه ده، بیا اډوکې شروع شي. چې اډوکې شروع شي د دې نه اخواته بیا عورت سوعت شروع کیږي. نو یعنی ذکر او فرد د دې اډوکې نه اخواته شروع کیږي. نو بعض خلک د عانی معنا په زیر ناف کوي، نو بیا په دې غلط فهمۍ کې مبتلا دي چې د نوم نه لاندې شروع وکړه. د نوم نه لاندې چې کوم ویښته دي تر آلې د تناسله پورې دا ټول ویښته کټ کول وایي سنت طریقه ده، زیر ناف. حالم کې دا غلط فهمي ده. عانه زیر ناف یوازې د نوم نه لاندې، د نوم نه شروع کیږي، بلکې عانه دا ګیډه چې تر کوم ځای پورې ده تر هغه ځای پورې اډوکې نشته، تر یو ځای پورې اډوکې نشته د نوم نه لاندې. نو چې تر کوم ځای پورې اډوکې نه تر دې ځای پورې د ګیډې حصہ ده، او چې کوم ځای نه اډوکې شروع شي نو اخواته بیا د عانې حصہ شروع کیږي. د دې اډوکې نه د عانې حصہ شروع شي، د دې اډوکې نه، نو د دې اډوکې نه عانه شروع کیږي تر اسفل الذکر او اسفل الفرج پورې، د ذکر یا د فرج تر اخرنۍ حصې پورې دغه عانه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دویم استحداد ده. استحداد معنا استعمال الحديد في حلق العانه، د چړې استعمالول په حلق د عانې کې. نو د چړې استعمال هم راغلی دی، نتف هم راغلی، نتف ویستل، د ویښتو ویستل. نو بعض علما فرمایي چې د نارینه دپاره حلق بهتر دی او د زنانه دپاره نتف بهتر دی. مخکې ورته نوره یو قسم چونه وه، دا به په دې ویښتو استعمال کړه، ویښته به پاسته شو، نو بیا به اسانه ویستلی کېده. او د هغې دپاره نن سبا په دې کاسمیټ دې دوکانونو کې یو قسم بل څه کریم میلاویږي، دغه کریم په دې دوکانونو کې دی دا چې په ویښتو باندې کېږي، نو ویښته ډېر نرم شي، بیا اسانه ویستلی کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د نارینه دپاره حلق د عانې ذکر کړی دی، او علما فرمایي چې د زنانه دپاره نتف بهتر دی، د ویښتو ویستل ورته بهتر دی. دا خو د ذکر او د فرد مسله شوه. او د مقعد مسله، د دبر مسله، د دبر د ویښتو حکم څه دی؟ نو هغه په امور د فطرت کې پیغمبر علیه السلام نه دی ذکر کړی. نو هغې ته ګوره که چېرته اکثره استنجا دې په لوټه او په تیږه باندې وه، په کاڼو باندې وه، او د ویښتو د وجې نه، د مقعد د ویښتو د وجې نه صفایي پوره نه راتله، نو بیا کټ کول او خریل دواړه جایز دي، خو په امور د فطرت کې نه دي. او که چېرته د لوټي او د کاڼي د استنجا نه وروسته او یا د کاغذ د استنجا نه وروسته تا په اوبو استنجا کوله، نو مقعد خو بیا پوره صفا کېږي، نو بیا د ویښتو کټ کولو د مقعد ته ضرورت نشته. نو د مقعد د ویښتو کټ کول په امور د فطرت کې نه دي. په څو ورځو کې به یې کټ کوي؟ د عانې خریل دا به په څو ورځو کې کوي؟ نو امام مسلم د حضرت انس نه رضی الله عنه نه 40 ورځې را نقل کړي دي. نو د 40 ورځو نه اړول ګناه ده، چې 40 ورځو کې حلق د عانې ونه کړي نو ګناهګار دی. زیر ناف ویښته چې د 40 ورځو کې کټ نه کړي نو ګناهګار دی. بهتره دا ده چې په هفته کې یو ځل وشي. امام بیهقي د ابو هريره رضی الله عنه نه نقل کړي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د جمعې د لمانځه نه مخکې نوکونه کټ کول او بریتونه به یې کټ کول. هره جمعه د جمعې د لمانځه نه مخکې
نوکونه او بریتونه به دواړه کټ کول. بهتره دا ده چې په هفته کې یو ځل وي نو عانم په دې باندې قیاس کړه. پکار ده چې د عاني ویښتم په هفته کې یو ځل کټ شي او د 40 ورځو نه زیادت دا به ګناه ده. استحداد کې د غلنده مسله ده. دریم په امور د فطرت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم قص الشارب ذکر کړی دی. د بریتونو کټ کول. بریتونه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت ابن عمر رضی الله عنه با بریتونه دومره کټ کول چې د څرمنې سپینواله به ترې ښکارېدلو او د ګیرې او د بریتونو د منځ به هم کټ کول. دغه ځای نو دومره چې ته کټ کوي چې دا څرمن ترې ښکاره شي نو ګمنځ به ورباندې کېږي. چې ګمنځ ورباندې کېږي او د ګمنځ نه بهر ټول کټ کړي نو د څرمنې دا رنګ به دا ښکاره شي. نو دا د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما طریقه وه. نو سنت طریقه دا ده چې دومره کټ کړي چې څرمن ترې ښکاره شي، د بریتونو لاندې څرمن ښکاره شي. بالکل خریلې د بعض علماو په نيز بدعت او مکروه ده. اوجز المسالک کتاب اللباس باب ما جاء فی السنة فی الفطرة د دې لاندې مولانا زکریا رحمه الله لیکلی. امام مالک فرمایي چې په پتری یعنی په بلیډ باندې د بریتونو خریل مسلده. اوجز المسالک دا د امام مالک سره مذهب. د شوافیعو د حنابلو په نظم په قینچی باندې کټ کول بهتر دي. د امام مالک سره په مذهب په قینچی کټ کول بهتر دي. د شوافیعو د حنابلو په نظم په قینچی کټ کول بهتر دي. دومره کټ کول چې لاندې څرمن ښکاره شي. او د احناف په نظم بیا په پاکۍ باندې کټ کول جایز دي. د بریتونو خریل په پاکۍ. اوجز المسالک کې د احناف مذهب هم دا لیکلی دی. امام طحاوی رحمه الله فرمایلی دي چې ما د امام شافعي شاګردانو مولیدل چې احفای کوله یعنی بریتونه خریل. یو په هغوی کې امام مزنی رحمه الله د بریتونو مسله مې درته مخکې ذکر کړې وه چې د احنافو په نزد خریل جایز دي. البته که د موضع الاختلاف نه ځان وباسي نو بس بیا قینچي او ګمن ورباندې کېده او د ګمن نه بهر چې کوم ویښته دي دا کټ کړه. د احنافو په نزد درې واړه صورتونه جایز دي. په قینچي سره کټ کول چې د خریلو په شان یعنی چې ګمن دي ورباندې ایښي وي او د ګمن نه بهر ټول ویښته دي کټ کړي. دویم صورت په قینچي سره مبالغتن کټ کول خو چې د خریلو په شان نه وي. لکه دا زموږ عام طالبان او عام علما چې کوم بریتونه کټ کوي نو د خریلو په شان نه جوړوي. دا دویم صورت هم جایز دی. پوه شو؟ خو چې دا شونډه ترې نه ښکاري، د شونډې رنګ سور دی، د څرمن د رنګ نه بدل دی چې دا د شونډې رنګ ترې نه ښکاري، د شونډې نه بره. نو ګوره درې صورته. اول دا چې مبالغتن کټ کې دومره کټ کې چې د خریلو په شان شي یعنی ګومن پې کېږي او بهر ټول کټ کې. دویم دا چې د عام علما او طالبان او عوام چې څرنګه کټ کوي صرف شونډه لوڅوي ترې نه، نو دا صورت هم جایز دی. او دریم صورت حلق دی. حلق امام طحاوی رحمه الله باب قائم کړی دی خریل. باب حلق الشارب د دې لاندې فرمایي قصه حسن کټ کول بهتر دي و احفاؤه احسن و افضل او د خریل چې دی دا ډیر به بهتر دی. وهذا مذهب ابي حنيفه وابي يوسف ومحمد. او فرمایي چې دا د امام ابو حنیفه او د امام ابو یوسف او د امام محمد رحمه الله مذهب دی. خدا خو د فقهاو اختلاف شو. د فقهاو مذاهب هم ذکر د بریتونو په باره کې د امام مالک مذهب څه دی؟ امام مالک سے فرمایي په قینچي باندې کټ کول بهتر دي او په پاکۍ باندې کټ کول مسلده مکروه او بدعت دی. دا د امام مالک سے مذهب. د شوافیعو د حنابلو په نسبت باندې په قینچي باندې کټ کول بهتر دی. او د احنافو په مذهب درې صورته جایز دي. یو دا چې په قینچي دومره کټ کې لکه د خریلو په شان نه جوړ دي. دویم دا چې په قینچي صرف دومره کټ کې چې دا شونډه پکې لوڅه شي. او دریم دا چې په پاکۍ بالکل وخري. نو دا درې وړه صورتونه د احنافو په مذهب باندې جایز دي. دا خو د فقهاو مذهبونه شو. احادیثو ته راځو. په احادیثو کې مختلف الفاظ راغلي دي. په یو حدیث کې لفظ د قصو دی. حدیث کې داسې راځي من الفطرة قص الشارب. د قص معنا دي کمول. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت مغیره رضی الله عنه ته فرمایل د بریتونو په باره کې اقصه لك على سواک
زبدر ته د بریتونه کم کما علی سواکن په مسواک. په دې حدیث کې موږ د قص کلمه راغله وقص الشارب. د قص معنا څه ده؟ کمول. نو مسواک بدر ته دلته کېدم په دې بریتو او د مسواک نه بهر چې کوم د شونډې ته طرف ته کوم ویښته دي دا بدر ته کټ. نو په حدیث کې یو لفظ د قص راغلی دی. د قص معنا کمول دي، خریل نه دي. دویم معنا د احفاء ده. دویم لفظ د احفاء ده. د احفاء لفظ هم راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا دویم نمبر حدیث کې تاسو وګورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خالف المشرکین، د مشرکانو سره مخالفت وکړي. اوفر اللحى، ګیري غټي کوي. وحف الشوارب، ګوره دلته لفظ د احفاء راغلی. نو پیغمبر علیه السلام لفظ د احفام ذکر کړی دی. وحف الشوارب. دریم لفظ د انحاق دی. انحق الشوارب. دا دواړه چې دي د دې معنا دا مبالغه سره کټ کول. معنا څه ده؟ دویم لفظ د احفاء دی. دریم لفظ د انحاق دی. څلورم لفظ د جز دی. دا څلور لفظه. پنځم لفظ د اخذ دی. دا پنځه لفظه پکې راغلي. اول لفظ د قصر، قص معنا کمول، لکه موږ تاسو دا زما بریتونه کم دي اوس په دې قسم عمل کړی دی. دویم لفظ د احفاء دی. دریم لفظ د انحاق دی. احفاء او انحاق د دې ډول معنا یو ده، د مبالغه سره کټ کول چې ګمن کېږي او د ګمن نه بهر ټول وخت کټ کړي. په دې پوه شئ. دریم لفظ د جز دی. حدیث کې راغلي جز الشوارب. د جز معنا دا ده چې دومره دې کټ کړی شي چې څرمن ترې نه ښکاره شي. نو دومره کټ کول چې لاندې څرمن ښکاره شي، نو دا د مبالغې سره کټ کول دي. او پنځم لفظ د اخذ په احادیثو کې راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من لم یأخذ من شاربه فلیس منا. چا چې د بریتونو نه ویښته کټ نه کړه نو هغه زما امتی نه دی. دا لفظ د اخذ بیا عام دی، د ټولو صورتونو ته ورځي. نو دا د بریتونو مسله شوه. وقص الشارب. او څلورم په امورو د فطرت کې وتقلیم الاظفار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څلورم پکې د نوکونو کټ کول دي. په څو ورځو کې به نوکونه ویښته کټ کېږي. د بریتونو، د عانې او د نوکونو د دې ټولو موده یوه ده. بریتونه به په کوم څومره موده کې کټ کوي، نوکونه به څومره موده کې کټ کوي، او زیرناف ویښته به په څومره موده کې کټ کوي. نو تاسو ته ما موده بیان کړه چې امام مسلم د حضرت انس رضی الله عنه نه 40 ورځې را نقل کړي. او بیا مې درته وفرمایل چې بهتره په هفته کې یو ځل دي. امام بیهقي د ابو هريره رضی الله عنه نه را نقل کړي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د جمعې د لمانځه نه مخکې نوکونه او بریتونه کټ کول. د نوکونو په کټ کولو کې نور څه نشته، صرف د ترتیب مسأله بعضې علما ذکر کوي چې دا نوکونه به په کوم ترتیب باندې کټ کوي. نو حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایلی دي چې په احادیثو کې په کوم ترتیب تصریح نه ده شوې، په هر ترتیبي چې کټ کوي. او امام نووي رحمه الله فرمایي چې اجتهادا و قیاسا بهتره دا معلومیږي چې اول د خلاص د مسبحي ګوتې نوک کټ کې. مسبحه دغه ګوته ده، دا د غټې ګوتې په څنګ کې. نو اول د دې ګوتې نوک کټ کې، بیا دویم د وسطا د دې منځنۍ ګوتې نوک کټ کې، دریم بیا د بینسوري، څلورم بیا د خنسوري. نو د دې مسبحین شروع کې دا سلاټ شي د خلاص، دا انګوټې به پاتې شي. صحیح شو؟ دا پکې پرېږده. نو د دې مسبحین شروع کول مسبحه، بیا وسطا، بیا بینسوره، بیا خنسوره، دا پکې پرېږده دا انګوټې. بیا چپ لاس ته لاړ شه، چپ لاس ته ګس لاس ته د دې خنسوري نه بیا شروع. اول د خنسوري د دې کچې ګوتې، بیا د بینسوري په دې څنګ کې ګوتې، بیا د وسطا، بیا د مسبحي، بیا د انګوټۍ، بیا اخر کې دې ته روان د خلاص انګوټۍ ته. نو دا به په اخر کې کټ شي. نو ګوره ابتدا به هم د خلاص نشي او انتها به هم په خلاص باندې شي. نو دا د امام نووي رحمه الله ترتیب دی. په دې ترتیب هغه و چې دا نوکونه کټ کول بهتر دي. د پښو ګوتې د ښي پښې د خنسورۍ نه شروع کړه علت ترتیب،
د چپې پښې تر خنسورې پورې. اول د خې پښې د کچې ګوتې، بیا د څنګ کې ګوتې همداسې په ترتیب راځه. په دې کې بیا د لاسونو په شان تقدیم و تأخیر نه دی ذکر کړی. بهر تقدیر دا د امام نووي رحمه الله ترتیب چې دا ما درته بیان. په کومو ورځو کې به یې کټ کوي؟ بهتره څه ده؟ نو ما خو چېرته لیدلې نه ده، خو یو استازو زمونږ مولانا علامګل صاحب رحمه الله وفات سعودي ته لاړو، هلته ورک شو، حج ته تللی و. نو هغه نه ما یو شعر اورېدلی و، خو ما چېرته پیدا نه کړو. قطعه په دچي کوه لبس په دپج، قطعه په دچي کوه دا چی، قطعه په دا چی، دال مانا دوشنبه د پیر ورځ. صحیح شو؟ دا دوشنبه یعنی د پیر ورځ. چی مانا چهارشنبه دا د شروع ورځ. یا مانا یک شنبه د اتوار ورځ. وای قطعه په دچي کوه. او لبس په دپج، دپج دال مانا دوشنبه د پیر ورځ، هی مانا پنجشنبه د زیارت ورځ، چی مانا چهارشنبه دا د شروع ورځ، دپج. خو ما درته ویلي چې د ابوهریره رضی الله عنه په حدیث کې داسې راغلي چې پیغمبر علیه السلام به د جمعې د لمانځه نه مخکې نوکونه او بریتونه کټ کول. نو ښه دا ده چې د جمعې په ورځ پیغمبر علیه السلام د جمعې په ورځ د جمعې د لمانځه نه مخکې بریتونه هم کټ کول، نوکونه هم کټ کول. وتقلیم الاظفار ونتف الابط، او د تخرګونو نه ویښته ویستل. نو په تخرګونو کې بهتره دا ده، دې کې هم دا مسله ده، بهتره دا ده چې دا ویښته وویستلی شي. خو حضرت امام شافعي رحمه الله فرمایي چې زه د ویستلو طاقت نه لرم. نو چې د ویستلو طاقت کمي او تکلیفېږي ورباندې، نو بیا خریل هم راغلي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده. ها په دې کې رانه لږه تشریح پاتې شو، خو هغه به درته د ګیري په بحث کې وکړو، د سر د ویښتو مسله هغه درته بیانوم زه. د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده. قال ده فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خالف المشرکین، د مشرکانو سره مخالفت وکړي، اوفر اللحى ګیري غټې کوي، وحف الشوارب، احفاظ ته وایي د مبالغې سره کټ کول، مبالغتن کټ کوي، الشوارب بریتونه. وفي روایت نو په یو روایت کې راځي انهک الشوارب، انهاک څه ته وایي؟ د مبالغې سره کټ کول. وعف اللحى او ګیري غټې کوي. نو د ګیري مسئله په احادیثو کې د ګیري په باره کې مختلف الفاظ راغلي، تقریبا شپږ قسمه الفاظ پکې راغلي. وفروا، لکه دې حدیث کې وفروا لفظ شته کنه، اوفروا ووفروا. دویمه معنی ده اعفو. دریمه معنی ده ارجعو. نه دریمه معنی نه، دریم لفظ. یو لفظ پکې څه دی؟ وفروا یا اوفروا. دویم لفظ اعفو. دریم لفظ ارجعو. څلورم لفظ ارخو، ارخو. پنځم لفظ اوفو. نو دا پنځه لفظ دي. د دې پنځو واړو الفاظو معنا دا نه ده چې په هیڅ صورت کې هم د ګیري کمول نه دي جایز، بلکې په ګیره کې مسئله دا ده چې د قبضې نه زیات ویښته کټ کول، تر قبضې پورې پرېښودل. د دې پنځو واړو الفاظ وفروا، اعفوا، ارجعوا، ارخوا، اوفوا. د دې پنځو واړو الفاظو معنا دا ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مقصد دا دی چې د قبضې پورې زنه په قبضه کې نه نیسي. بعضې خلک زنه په قبضه کې راونیسي نو قبضه پوره کړي. د زنې نه لاندې قبضه، د زنې نه لاندې چې قبضه کې ګیره ونیسي نو تر قبضې پورې کټ کول حرام دی. او د قبضې نه بهر چې کوم ویښته دي نو د هغې ویښتو کټ کول جایز دی. ابن جریر الطبري رحمه الله په خپل سند سره د حضرت عمر رضی الله عنه روایت کړی دی چې حضرت عمر رضی الله عنه یو سړي ته وفرمایل چې د قبضې نه زیاته ګیره دې کټ کړه. دویم د حضرت ابو هريره رضی الله عنه په حدیث کې راځي چې د به د قبضې نه زیاته ګیره کټ کوله. وګوره مصنف ابن ابي شیبه کې دا حدیث دی. دریم په موطأ امام مالک کې
د حضرت سالم نه روایت ده چې هغه به د احرام د تړلو نه مخکې بریتونه او د قبضې نه زیاته ګیره کټ کړه. څلورم کان علی یأخذ من لحیته مما یلی وجهه، حضرت علی رضی الله عنه به دا مخکې طرف ته ګیره د دې ویښته به کټ کول، یعنی د قبضې نه چې کم زاید ویښته و دا به کټ کول. دم په مصنف ابن ابي شیبه کې. حضرت حسن بصری فرمایي كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها. صحابه به د دې جواز ورکول چې د قبضې نه زایده ګیره چې کومه ده د دې د ویښتو کټ کول جایز دي. دا ټول حدیث په مصنف ابن ابي شیبه کې دي، اتم جلد 315 نمبر صفحه. شپږ 15 حدیثه مې درته ذکر کړل. شپږم ابو هلال فرمایي چې ما د حسن بصری او د محمد ابن سیرین نه پوښتنه وکړه، هغه یې فرمایل چې د قبضې نه د زاید ویښتانو په کټ کولو کې حرج نشته. وما ابراهیم نخعی فرمایي كانوا يأخذون من جوانبها وينزفونها، يعني من اللحية. صحابه کرامو به د ګیرې اطراف دا کټ کول، یعنی د قبضې نه زایده، وينزفونها او ګیرې به صفا ساتلې. او اتم حضرت قاسم ابن محمد به د قبضې نه زایده ګیره کټ کوله. نهم د حضرت جابر پر روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو د ببر سر او د ببر ګیری والا ولیدلو، نو وی فرمایل چې ولې یو کس خپل شکل بدرنګي، هغه بیا د سر او د ګیری ویښته کم کړ، یعنی د قبضې نه چې کم زاید و دی کم کړ، بدنما ښکارېده. لسم امام مالک فرمایي چې لا بأس ان یؤخذ ما تطایر من اللحیة وشذ، باک نشته چې هغه پراګنده ویښته د ګیری کټ را کټ کړي، چې کوم پراګنده ویښته. او یو لسم ابن جریر الطبری فرمایي چې ان الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها، یو سړی چې د خپل ګیرم داسې پریږدي لکه د وابیانو په شان او بالکل ګوتې نه ورني، حتی افحش طولها وعرضها، تر دې چې پلنوالی هم د ګیرې غټ شي او اوږدوالی هم غټ شي، لعرض نفسه ممن يسخر به، نو دا به خپل ځان نه رشخند جوړ کړي، نو د ګیرې نه به رشخند جوړ کړي، د دین نه به سپکوالی جوړ کړي. نو خلاصه ده چې د ګیرې اوږدول راغلي، خو ګیره به څومره اوږدوي؟ په دې حدیث کې خو راغله اوفر اللحا، اوفر اللحا، ګیرې اوږدې کوي، خو څومره اوږدې کوي؟ په حدیث کې مقدار نه دی متعین. البته ما درته اوس 11 حدیثه ذکر کړه چې د قبضې نه د زایدو ویښتو کټ کول جایز دي، او د قبضې نه دې خواته تجاوز دا به حرام. دا دوه مسلې خو مذکر، دا خو د جایز او د حرام مسله شو. د قبضې نه چې کوم ویښته زاید دي د دې کټ کول جایز دي، او د قبضې نه راتېرېدل بیا حرام. او زاید کټ کول، د زاید کټ کول بهتر دي که پرې خودلې بهتر دي چې د قبضې نه زیاته شي. جایز خو دي چې د قبضې نه زیاته شي، نو هغه ګیره کټ کول خو جایز دي، خو اوس خبره په بهترۍ او عدم بهترۍ کې ده. کټ کول بهتر دي که پرې خودلې بهتر دي. نو د دې زایدو ویښتانو چې د قبضې نه زایي دي، نو د دې په باره کې بعضې علما فرمایي چې د زایدو ویښتو کټ کول مباح دي. دویم بعضې علما فرمایي چې د زایدو ویښتو کټ کول مستحب دي. مستحب دا ده چې د قبضې نه زاید کټ کړي. او امام نووي فرمایي چې دا زاید ویښته به نه کټ کوي بلکې پرېږدي به، یعنی پرېښودلې بهتر دي. خو د بدنموالي په صورت کې بعضې علما فرمایي چې کټ کول ضروري دي چې بدنما ښکاري، لکه د وابیانو کې. او بعضې علما فرمایي چې کټ کول مستحب دي. دغه قول راجح دی چې د زایدو ویښتو د بدنموالي په صورت کې کټ کول یا مستحب دي یا ضروري دي. او د دې لپاره دلیل تاسو وګورئ، حدیث نمبر 342 په دې بله صفحه کې دی. وروسته یو حدیث را روان دی.
فدغه کې وګوره دا 242 د فصل ثاني 2 نمبر حدیث 3 نمبر حدیث. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. رسول الله صلى الله عليه وسلم بد خپل ګری مبارکي د دې عرض وختم کټ کول او د طول وختم کټ کول دا د بدناموالي په صورت نو چې بدنامه ښکاری لکه د وابیانو ګری وابیانو غاټه غټه ګری پریخي عجيبه به دا د چې سړی لوڅي چې سړی لوڅي او ګری غټه د لارې نن به کوشش چې وابي ده نه پګړې په سر کې نه خپلې په سر کې نه دا د بدناموالي په صورت کې د دې کټ کول ضروري یا مستحب. دغه حدیث چې ورسته روان دی 242 پیدا کو کنه د فصل ثاني 3 نمبر حدیث چې ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. د دې حدیث په سند کې راوی دی هارون هغه مختلف فيه راوی دی نو حدیث د حسن په مرتبه کې او مخکې مې د تیونس حدیث ذکر کړل. عن مروان بن سالم قال رأيت ابن عمر د مروان بن سالم نه روایت ده هغه فرمایي چې ما عبد الله بن عمر رضی الله عنهما ولیدل يقبض على لحيته خپل ګیره مبارکه به قبضه کې ونی ولا ويقطع ما زاد على الكف او د ورغوی نه بچ کوم وخته زائد او هغه به کټ کړ. قال الحافظ ابن حجر والذي يظهر ان ابن عمر لا يهز هذا التخصيص بالنساء بل يحتمل الامر بالاعفاء على غير الحالة التي تشوه فيها الصورة. نو عبد الله بن عمر رضی الله عنهما چې دا وخته کټ کول نو د په هغه صورت کې کټ کول چې په کوم صورت کې به دا وخته بدنامه ښکاري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وعف اللحى متفق علیه. دا تحقیق مې د دې لپاره درته وکړو چې وابیان د قبضې نه زائد وخته نه کټ او دوی وایي چې الله سي پرېدا چې تر کوم ځای پورې ځي. نو ما درته یو دولس حدیث ذکر کړ چې پیغمبر علیه السلام حدیث پکې دولسم. وعن انس رضی الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وخت مقرر کړو في قص الشارب په کټ کولو د بریتونو کې او تقلیم الاصفار او په کټ کولو د نکونو کې. نو هغه وخت څومره څلوي ورځې ونتف الابت ورست راځي او د تخرجونو نه د وختو په وشتلو کې وحلق العانه هل لا نترك اكثر من 40 ليله چې دا به موږ نه پریدو د څلويخ شپو نه زیات. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ده حضرت ابي هريره رضي الله عنه روایت ده چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي ان اليهود والنصارى لا يصبغون. يهود او نصارا چې دي هغه ګيري نه رنګي فخالفوهم نو تاسو دا وی مخالفت وکړئ یعنی تاسو ګيري رنګ د ګيري د رنګولو مسله رنگ په دوه قسمه ده یو د نکریزو رنگ ده او سور رنگ ده دا بل اتفاق مستحب ده چې سپینه ګیره په سور رنگ باندې رنگ کی او یې په نکریزو باندې رنگ کی. دویم تور رنگ په تور رنگ کې اختلاف ده. عندنا يجوز عند الضروره الشرعيه. زمون مذهب دا ده چې د ضرورت شرعي د پاره تور رنگ جایز ده. ضرورت شرعي نو ضرورت شرعي د دې مصداقونه دوه دي یو جهاد او دویم من يتزين للزوجه چې د زوجې د پاره ځان خپل کوي. نو دا دوه صورت دي شابه. اول د جهاد صورت ده دویم صورت من يتزين للزوجه. كفايه المفتي كتاب الحذر والاباحه التدا مساله ده. دارنجي اوجز المسالك كتاب الشعر باب ما جاء في صبغ الشعر. او د بعض احناف په نسبت باندې مطلقاً جائز ده یعنی عند الضروره وعند عدمها. د ضرورت په ټیم کې جایز ده او بغیر د ضرورت نه مو جایز ده. دا د بعض احناف قول او دا د بعض احناف د قول حواله درته درکړم. رد المحتار مختار برونه وي چې رد په محتار معنا حیران. رد المحتار كتاب الحذر والاباحه فصل في البيع. دلته دا لیکلي دي چې د بعض احناف په نسبت باندې د تور رنگ استعمال مطلقاً جایز ده. دا خو د احناف مذهب شو.
د حنابلو او د شافعیو پکې دوه قول دي. یو قول دا دی چې د تور رنگ استعمال حرام دی، امام نووي دې ته اصح ویلی دی. او دویم قول دا دی چې مکروه تنزیهی دی، حنابلو دې ته اصح ویلی. او دریم د امام مالک رحمه الله مذهب دی، هغه فرمایي چې لم اسمع فی صبغ الشعرة بالسواد نهیا معلوما، وای ما نه اوریدلی پرنګولو د ویښتو کې په تور رنگ باندې، نو په دې کې وای ما ته نهی نه ده معلومه. دا د امام مالک څخه مذهب، یعنی داغه په نیز باندې د تور رنگ استعمال منهی عنه نه دی. خلاصه دا ده چې د ضرورت شرعي لپاره خو د تور رنگ استعمال مطلقاً جایز دی، د ضرورت شرعي لپاره، یعنی د مجاهد لپاره او څوک چې نوې واده کړي داغه لپاره، نو داغه لپاره د تور رنگ استعمال مطلقاً جایز دی، دغه خو اتفاق دی. دویم د دوکې د ورکولو لپاره چې ګیره دې تور کړي چې خزه تاور ځان ښکارا شي او چې نکاح واده وکړي به درې مورس پینګيره ګیره دې سپینه شوی، نو د دوکې د ورکولو لپاره حرام دی اتفاقا، د دوکې د ورکولو لپاره. او د عام زینت لپاره جائز عند البعض او مکروه عند الجمهور. د عام زینت لپاره لکه دلته په پیښور په بعضی مجاهدین خو سنگر کې او بعضی مجاهدین سنگر کې نه دي، صحیح. لکه مثلا مثال به ولو قطر کې، نو چې قطر کې دي نو دوی چې ګیره توري نو جائز عند البعض او مکروه عند الجمهور. دا د جمهور علماء په نس مکروه دی. خو په مطلب هغه د سنگر د مجاهدینو لپاره خو جایز دی، ځکه چې هغه ځوان ښکاره شي نو کافر به ترې نه وي. نو ته چې په سنگر کې نه بهر د سنگر نه کې څه کوي، ته چې څومره سپینګیری ښه ښکاري، خلک وایي چې دا سپینګیری دی، عقل پوخ دی، سیاسي دی، نو مشوره به کوي. خو نو دا درې صورت دي. یو صورت دا دی شابسي چې يجوز للضرورة الشرعية اتفاقا، ضرورت شرعي ذکر، ضرورت شرعي کوم دی؟ جهاد ومن يتزين للزوجة. دا د امام ابو یوسف سے پنځ دا ما يتزين للزوجة د امام سے په مذهب نه دی، دا جهاد اتفاقی دی. او دا ما يتزين للزوجة دا د امام ابو یوسف سے قول دی، خو مفتبه دی، د امام سے قول نه دی. دویم د دوکې د ورکولو لپاره بل اتفاق ممنوع دی. او دریم دا چې د عام زینت لپاره جائز عند البعض او مکروه عند الجمهور. د مانعینو لپاره دلیل حدیث د حضرت جابر رضی الله عنه دی په اول فصل کې. د حضرت جابر رضی الله عنه په حدیث کې منع راغلی دی. د اول فصل کې تاسو را پیدا کړئ د حضرت جابر سے حدیث ګورم د دې پسې. وعن جابر قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالصغامة بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء. دا ابو بکر صدیق سے د پلار په باره کې فرمایي چې د ګیری ته رنگ ورکړي، وجتنبوا السواد، خو تور رنگ نه ګورځان وساتي، تور رنگ مو ورکول. یو دلیل د مانعینو د پاره ده. دویم دلیل د عبد الله ابن عباس حدیث دی، دا په دې دویم فصل کې راځي 2:15 په دې بل صفحه. وعن ابن عباس په دې بل صفحه کې 3 ملیکه په 15 ملیکه کې راځي. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان قوم يكون قوم في آخر الزمان، فآخر زمانه کې به خلق پیدا شي يخضبون بهذا السواد، ودغه تور رنگ بګيري رنگي كحواسل الحمام لقد کوترو دا غاړي، لا يجدون رائحه الجنه، دا به د جنت بوی محسوس نه چې په تور رنگ ګيره رنگي. یو دریم حدیث ما پر روح المانی کې لیدل دی د دې آیات لاندې وغرابيب سود. د دې لاندې یو حدیث لیکل دی ان الله يبغض الرجل الغربيب، الله دا هغه سړي سره بغض کوي چې ګيره توري. دا حدیث پر روح المانی. نو دا د مانعینو د پاره او د مجوزینو د پاره ډیر آثار دي. ابن القیم رحمه الله په زاد المعاد کې ذکر کړی دي. زاد المعاد کې تاسو وګورئ فصل ذکر شیء من الادویه. د دې لاندې لیکلي چې حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عثمان، حضرت سعد بن ابي وقاص، حضرت عقبه بن عامر، حضرت مغیرہ، حضرت جرير بن عبد الله، حضرت عمرو بن العاص، محمد بن سیرین، ابراهیم نخعی، سعید بن جبیر، محمد بن الحنفیہ،
د ټولو ګیری تورولې. زاد المعاد کې تاسو ګورئ، حواله مې درته درکړه. فصل ذکر شیء من الادویه. نو تطبیق دا ده چې احادیث المنع محموله علی الخضاع. دا کوم احادیثو کې چې منع راغلی ده دا وایي د دوکې په صورت ورحمل ده، چې ته خلکو ته دوکه ورکوي، ځان نه دې ځوان جوړ کړی او ځوان نه یې، د دې لپاره چې ښځه دوکه کړي، نو د دوکې په صورت ورحمل. ظاهره عدم تخصیص دی او د دې آثارونه جواب دا ده چې ابن القیم رحمه الله چې کوم آثار ذکر کړي دي چې دغه صحابه به ګیرې تورولې، نو د دې نه خالص توروالی نه دی مراد، بل مخلوط بالخضاب. هغه توروالی مراد دی چې د سور رنګ سره مخلوط توروالی، تور رنګ د سور رنګ سره مخلوطي. اوجز المسالک کې دغه تطبیق کړی دی، اوجز المسالک. نو کوم حدیثو کې چې منع راغلی ده هغه خالص تور رنګ دی، او په کوم حدیثو کې چې جواز راغلی دی د هغې نه څه شی مراد دی؟ هغه توروالی چې د سور رنګ سره مخلوطي. دا مولانا زکریا رحمه الله دا تطبیق کړی دی په اوجز المسالک. وعن جابر رضی الله عنه خطورول بهتر دي تسبیل پر خودلې بهتر دي. نبی عرف ته ګوره، که په عرف کې سپین رنگ پورې خلکو خندل او بد ښکارېدو نو تور رنگ دا په نکریزو رنگ کا بل رنگ ورته ورکړه، او که سپین رنگ د احترام رنگ نو بیا همداسې پرې خودل بهتر دي. زموږ اساتذه چې کوم دي اکثره هغوی ګیرې همداسې سپینې پرېږدي. وعن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. وعن جابر قال أتي بأبي قحافة، حضرت أبي قحافة رضي الله عنه راوستل شو يوم فتح مكة، فورز د فتح د مكي، ورأسه ولحيته او د ګیره او سر مبارک كالشغامة، دا نبت شديد البياض زهره وثمره، یو قسم ګل دی چې ډېر تک سپین پړقېږي. نو د شغامه ګل په شان رنگ یو بیاضن په سپینوالي کې. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل غیروا هذا بشیء، دې ته په یو څه شي تغییر ورکړي. واجتنبوا السواد، خو د تور رنگ نه ځان ساتئ. نو ما درته تحقیق وکړو چې تور رنگ خالص تور دا نه دی جایز، ممنوع دی، او هغه تور چې د سور سره مخلوطي دا بیا جایز دی. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، ده حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روایت ده، هغه فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب، ده أهل كتاب سره به موافقت خوښولو فيما لم يؤمر فيه، فأغي امور کې چې ورته نوی حکم بنو راغلی، او د دې وجنه به د اهل کتاب سره موافقت خوښولو لکونهم تابعین للدین السماوی، د دې وجنه چې دوی د آسماني دین تابع دي. دویم د دې وجنه لتمیل قلوبهم، چې دا وی زړونه د اسلام طرف ته مایل شي. خلک وایي د پښتانه وایي ټول په خپله خوښه مسلمانان شوي، ولی وایي دوی چې خپل رواج ته وکتل د دوی ټول رواجونه په اسلام کې وو. نو چې ټول رواجونه په اسلام کې وو، ما دا سنجان شهید رحمه الله په بیان کې موریدلی دي چې هغه په کوم کتاب حواله ورکوله چې پښتانه تلیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات ته د غټو غټو سینو والاو. نو الته پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل چې ته څه شي ته دعوت ورکوي؟ وایي زه دې ته دعوت ورکوم چې میلمنو ته به میلمستیاګانې ورکوئ. وایي دا خو زموږ غټې غټې دیرې دي، دا خو زموږ اصلا خپل رواج دی. دویم دا چې ښځې به په پرده کې وي، وایي دا خو زموږ مسله ده، دا پکې شته، وایي ټول په خپله خوښه مسلمانان. نو دا د دې دپاره لتمیل قلوبهم، په دا ځکه ظاهره نه ښکاري چې د کابل کې سخت جنگ شوی دی او شاهد شمشیره پکې شهید شوی دی. حضرت عبدالرحمن بن سموره دا د جنگ قماندان او د دې بالایسار شاته بیا شهیدان هم ښخ دي، د کابل د بالایسار شاته. نو کېدای شي لږ جنگ شوی اکثر په خپله خوښه مسلمانان شوي. دلته مصحاب بابا خخ دی که نه، دا جنگ کې شهید شوی دی د سنان بن محبق الحزلي رضی الله عنه د چغرمټۍ. نو لتمیل قلوبهم دا مطلب چې د دوی زړونه رامایل شي. پیغمبر علیه السلام چې د دوی سره موافقت وکړي نو د دوی په زړونه رامایل شي د دې اهل کتابو. حافظ ابن حجر رحمه الله هغه روایات را جمع کړي دي چې د اهل کتابو د مخالفت حکم پکې شوی دی، نو دیرشو ته رسولي. وکان اهل الكتاب او اهل کتاب یسدلون اشعارهم، هغوی به په ویښتو کې سدل کول. وکان المشرکون، او مشرکانو به یفرقون رؤوسهم
فرق کول. فسدل النبي صلی الله علیه وسلم ناسیته، رسول الله صلی الله علیه وسلم اول په خپل پیکی کې صدل وکړو، ثم فرق بعد، به ورسته په کې فرق وکړو. نو دا د وختو بیان دی، دا په ثبات وکړو چې پیکی به څنګه جوړه، انګریزي پیکی به جوړه، کله د علماو پیکی به ثبات به بیان کنه نه بیانوي شو په دغه بیان او د خزم ده صحیح. بریتونه چې په دې شونډه را پراته دا حرام دي، د شونډې رنګ به پکې نه شي. حضرت عمر رضی الله عنه په بریتونه نه وګډول، سبالتین سبالتین دغه ته وایي، دې ځکه چې په شونډو نه راځي.